سوجوهات و بنا باندې سغم په وجه باندې هغه التدی هغه حکم کو چې تاسو کم تلاوت یا کم بیانونه د مرګرو دي کم ټیم تاسو ورکړی دی نو هغه شروع کړئ ان شاء الله هغه افتتاحي خبره چې کم هغه لا اوس کولو او یا هدایات دعا نو ان شاء الله داغي رسو بیان به چاغه افتتاحي خطاب بمی او دنن ورځ اختتامی خطاب بموي ټول مرګرو ته درخواست چې میډیا په ذریعہ باندې اوري یا دلته غیر چا پیر دین او هغه پندال تراشي نن زمونږه اهم بیانات دی ډېر علماء بیانونه او سو اهم بیانونه چا زیات عوامم داغه مطالبه هم کوي واړم منګم غواړو چې هغه بیانونه شي شیخ القرآن حضرت دامت فیوزهم امیر محترم صاحب داغه بیان خوبوي ان شاء الله زمونږه محبوب خطیب جناب علامہ احمد جمشید خان صاحب لارنگ علامہ مفتی فدا محمد ربانی صاحب علامہ مفتی شریف حسین صاحب او دارنگ علامہ مولانا محمد ہاشم ربانی صاحب نور علماء کرام انشاءاللہ داغی بیانونه وي او نا وخت پورې به زمونږ ان شاء الله سلسله جاری وي چې کوم علماء ته موږ ټیمونه ورکړي دي ان شاء الله هغه به تشریف وروړي د مرګرو ته دام درخواست یا اوري چې کوم ټیم موږ چاله ورکړي دي هغه کوم ځای کې چې وی نو هغه د سټیج ته تشریف وروړي موږ سره د رابطه کوي چې هغه له په وخت باندې موږ بیان ورکو چې بیا ځکه سلسله د علماو دا ډېره زیاته ده نو که خپل ځای د هغې پاتې شي نو وروستو بیا کیدی شي هغې ته مکمله ونه شي او بیا د هغې ملګري هغه ګیله کوي نو دا مناسب نه دي پکار دا دي چې علماء کرام موږ الحمدلله تقریبا رضلې ته په هم نمایندګي ده او مشایخ مقررین علمام تقریبا ټول په هغې کې به انشاءالله د هغې بیانونه وي نو زه اوس چې کوم زمونږه د اشاعت التوحید سنت صوبایي ناظم اطلاعات ته دارنګ د سټیج نظامت هغې سره د نور ملګري وخت په وخت باندې به دی کې موږ سره شاملېږي او د هغې د دغه نه لاندې نظامت نه لاندې انشاءالله دا کار موږ شروع کوو چې کوم ترتیب دی د هغې مطابق به هغه تاسو په دغه شروع کي چې کوم مرګري دي تلاوت والا دي نظم والا دي یا تقریر والا دي ان شاء الله دا غي ترتیب باندې باغی راغوړي جناب محمد فیاض صاحب ان شاء الله د دې مجلس او د دې اجتماع آغاز دا تلاوت کلام پاک نکو حضرت مولانا قاری عبدالحادی صاحب مدرس جامعہ تعلیم القرآن حادیہ کلنجر ای تخواست کوم چراشی او په خپل تلاوت سره د اجتماع آغاز وکړي حضرت مولانا قاری عبدالحادی صاحب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. تلاوت کلام پاک نه پس زمونږه حضرت عثمان صاحب هغوی د نظم لپاره راځي انشاءالله هغوی به نظم وایي او زمونږه عثمان صاحب انشاءالله نظم وایي بیا به زمونږ بل طالب علم دی انشاءالله د هغوی تلاوت کوي او زمونږ مقررین انشاءالله هغوی را رسېدو والا دي بیا به انشاءالله د تقریرونو سلسله شروع کوو. نو عثمان توحیدي صاحب ته خواست کوم چې هغوی نظم لپاره راشي.
مرکزی پنج پیر دارالقرآن رہے آباد، مرکزی پنج پیر دارالقرآن رہے آباد، یہ یاد ہے امام محمد طاہر شیخ القرآن۔ آب یاری اب کرتا ہے میرا پیارا بابا جان، آب یاری اب کرتا ہے میرا پیارا بابا جان، قائد ابن قائد ہے شیخ طیب ابو الیمان، ترقی جماعت کے لیے ہر وقت کوشاں، ترقی جماعت کے لیے ہر وقت کوشاں، اجتماع پنج پیریا دور تفسیر القرآن، جماعتی دوروں میں علاوہ اس کے لگن، جماعتی دوروں میں علاوہ اس کے لگن، یا وحدت المدارس اسلامیہ پاکستان۔ اب آ رہی ہے گلشن توحید میں خوشحالی، اب آ رہی ہے گلشن توحید میں خوشحالی، پنج پیر کی سالانہ اجتماع عظیم الشان، پڑے گا اب نظم اجتماع پر عالیشان، پڑے گا اب نظم اجتماع پہ عالیشان، شاعری اشاعت ہے توحیدی صاحب عثمان، شاعری اشاعت ہے توحیدی صاحب عثمان۔ دین آباد پختو کے اجتماع متعلق نظم ہے۔ پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان گورا، پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان گورا، وراش زمارور عالمان گورا، وراش زمارور عالمان گورا، پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان گورا، پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان گورا، وراش زمارور عالمان گورا، وراش زمارور عالمان گورا، پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان گورا، وراش زمارور عالمان گورا، وراش زمارور عالمان گورا۔ امام محمد طاہر سے گلشن سمرا عالی شان دے، امام محمد طاہر سے گلشن سمرا عالی شان دے، خدمتین دنیا تخکار شوے پا میدان دے، خدمتین دنیا تخکار شوے پا میدان دے، نو گلشن دا شیخ طاہر شیخ القرآن گورا، نو گلشن دا شیخ طاہر شیخ القرآن گورا، وراش زمارور عالمان گورا، وراش زمارور عالمان گورا، پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان گورا، پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان گورا، وراش زمارور عالمان گورا، وراش زمارور عالمان گورا، چمن زمون روحان پقائد ابو الیمان دے، چمن زمون روحان پقائد ابو الیمان دے، تنظیم دا اشاعت زکا پوران دینن روان دے، تنظیم دا اشاعت زکا پوران دینن روان دے، نو خطابی اجتماع کی پاخشان گورا، نو خطابی اجتماع کی پاخشان گورا، وراش زمارور عالمان گورا، وراش زمارور عالمان گورا، پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان گورا، وراش زمارور عالمان گورا، وراش زمارور عالمان گورا،
زمونږ په اشاعت کې ډېر ګلونه عالمان دي زمونږ په اشاعت کې ډېر ګلونه عالمان دي په شانتي د مفتی صاحب مجتبا نوجوانان دي په شانتي د مفتی صاحب مجتبا نوجوانان دي خطیب احمد جمشید او بکروی په شان ځوانان دي خطیب احمد جمشید او بکروی په شان ځوانان دي نو بیان د پېښوري هم په ما ګران ګورم نو بیان د پېښوري هم په ما ګران ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان ګورم پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم ټول دی مخلصین کارکنان کا طالبان دی ټول دی مخلصین کارکنان کا طالبان دی میشن یہ قرآن دے زکا ټول دا حق دایان دی میشن یہ قرآن دے زکا ټول دا حق دایان دی نو زمونږ دا هر عالم درس قرآن ګورم نو زمونږ دا هر عالم درس قرآن ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم خدمت کوي پمینا طالبان کا عالمان دی خدمت کوي پمینا طالبان کا عالمان دی پشان اکمل سعید صاحب ډیر زیات کارکنان دی مفتی اکمل سعید پشان تی ډیر زیات کارکنان دی نو مولانا مومن گل صاحب کا دردان ګورم نو مولانا مومن گل صاحب کا دردان ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان ګورم پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم وراشه زما رور عالمان ګورم همیش دی رب آباد لري زمون خپل کاروان همیش دی رب آباد لري زمون خپل کاروان دا خپل قافله د طاهری عظیم الشان دا خپل قافله د طاهری عظیم الشان لیکل ما خادم د اشاعت پردا بیان لیکل ما خادم د اشاعت پردا بیان نو شاعر متوحید صاحب عثمان گورم نو شاعر متوحید صاحب عثمان گورم وراشه زما رور عالمان گورم وراشه زما رور عالمان گورم پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان گورم پنج پیر کی اجتماع عظیم الشان گورم وراشه زما رور عالمان گورم وراشه زما رور عالمان گورم ماشاءالله دا عثمان توحیدی چې تاسو ته د خپل جماعت باره کې نظر وړاندې کړ
اوزو دا مسجد بلال پنجپیر طالب علم خالد صاحب اغی دفاع کو تلاوت کلام پاک کو فرمائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفائزون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الله الذي لا إله إلا
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. और अब मैं दावत खिताब दे रहा हूँ अटक से आए हुए हमारे मेहमान हजरत मौलाना इलियास शाकिर साहब को कि वो माइक पे तशरीफ ले आए हैं। वो दूसरा नहीं है जी वो मुख्तसर ठीक 10 मिनट शर्त लगा दिया। الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد मेरी इंतहाई खुशकिस्मती है कि ये 22वां इज्तिमाए आम तौहीद व सुन्नत इज्तिमा पंजपीर जिसकी निगरानी सरपरस्ती शेखुल कुरान ज़ैग़ान इस्लाम कायदे इनकिलाब कुरानी
کئی ہاتھ طلباء کرام کے استاذ محترم شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طہری صاحب زیدہ مجدہ، اور یہ جماعت بھی ان کے زیر سایہ ہے۔ ہم جتنے یہاں اجتماع پہ تشریف لانے والے احباب ہیں، یہ ثابت کرنا آتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا اگر امیر ہے، ہمیں اعتماد ہے، تو اس امیر پر جس امیر کا نام ہے شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طہری صاحب زیدہ مجدہ، اس اجتماع کے اندر تقریباً 8 سال ہو گئے اللہ کریم کی توفیق سے، اور مالک کائنات یہاں مجھ جیسے نالائق کو لے آ کر بٹھا دیتا ہے۔ آپ دوستوں کے سامنے 2 صحابیوں کی 2 باتیں عرض کر کے پھر اجازت۔ ایک صحابی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے نرم مزاج تھے اور انتہا تحمل مزاج، بردبار، بڑے حلیم تھے، حوصلے والے، اور ان کا ایک غصہ وہ دوستوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو صحابی ہے جن کے بارے میں مشہور ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، وہ جلالی قسم کے ہیں اور انتہا جلال ہے، کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر زبان ہلائے۔ ان کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا غصہ کس وجہ سے آیا، اتنے تحمل مزاج، اور دوسرا غصہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اب میں شروع کرنے لگا ہوں، اور دلیل اللہ کے قرآن میں سے، چونکہ ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ کا مشن اور مقصد یا اللہ کا قرآن ہے یا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان ہے، اور ہمیں جھوٹے قصے کہانیاں بیان کر کے لوگوں کو ورغلانا، قریب کرنا یہ نہیں آتا۔ اب سننا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ سورہ آل عمران کے اندر 4 پارے میں اللہ کریم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحمل مزاج، بردبار صحابی کا غصہ ذکر کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعوت دی، لوگوں جس پروردگار نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، جس اللہ کریم نے تمہیں مال دیا ہے، اللہ کریم کے نام پر زکوٰۃ والا حصہ ادا کیا کرو۔ یہ صدیق اکبر دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت دیتے دیتے یہودیوں کے ایک عالم فخاس نامی کے پاس پہنچے، دعوت دی ہے کہ اللہ کے نام پر زکوٰۃ والا حصہ ادا کرنا ہے۔ آگے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ یہودی کہنے لگا، اچھا جی تم اس اللہ کریم کے زکوٰۃ کی بات کر رہے ہو جس
परवरदिगार आलम तुम से चंदे वसूल करना चाहा। ये बात इतनी गैरतमंद थी, मसले तौहीद बयान जाने लगी। सिद्दीक अकबर को गुस्सा आया, फौरन उसे थप्पड़ मार दिया। ये अबू यहूदी पहुंच गए, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शिकायत लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब सिद्दीक अकबर आए, अल्लाह के महबूब ये तो मसले तौहीद की गैरत थी, मैं सिद्दीक अकबर ने इसलिए से थप्पड़ रसीद किया है। दूसरी बात मुख्तसर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह, ये मसले तौहीद की गैरत थी। अगर तौहीद की गैरत आ जाए तौहीदियों, वहां खामोश रहने की गुंजाइश नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने मुनाफिक और यहूदी ये दोनों आ पहुंचे जी, फैसला करवाने आए हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को यहूदी कहने लगा, ए फारूक आज़म ये बात सुन लो, हम ये पैसे पहले फैसला आपके नबी से करवा के आए हैं। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फैसला मेरे हक में दिया है। ये बात सुनी हजरत उमर को गैरत आई, फरमाने लगे ठहरो, मैं घर से होकर आता हूँ, फिर तुम्हारा फैसला करता हूँ। तलवार उठा कर आए, फारूक आज़म ने आकर पूछा ही नहीं है, उस मुनाफिक की गर्दन कलम कर दी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये शिकायत लेकर पहुंचे मुनाफिकीन आमना के लाल के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश। हजरत उमर कह रहे हैं, अल्लाह के महबूब जहां आपका फैसला हो जाए वहां उमर को क्या हक पहुंचता है कि फारूक आज़म ये अपना फैसला करें। कुरान पाक की आयत, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ये दो बातें मैंने सुना दी। मसला तौहीद की गैरत, जहां आ जाए मसला तौहीद वहां तौहीदियों खामोश रहने की कोई गुंजाइश कतन नहीं है। और जहां सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला आ जाए वहां भी खामोश रहने की कोई कतन गुंजाइश नहीं है। और हमारी जमात वो है जिसका नाम ही तौहीद व सुन्नत है। अल्लाह मेरे ये अल्फाज कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। इंशाअल्लाह उस नमाज घर मंजरा पर वफर हजरत अब्दुर्रा मलगिरी जान मुस्त तैयार के इंशाअल्लाह पाबंद तसलूर बजे बाने वो मुस्को लग वक्त इंशाअल्लाह हुआ तो मिनट के दान तैयार के हजरत माजो पति पे इंशाअल्लाह दा हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ से दा सुमारी बयान द कुआट इंशाअल्लाह दा बयान भाई नो मलगिरी इंशाअल्लाह हजरत अब्दुर्रा जान रहा